کتونکو علب خان شیرپوی ما امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې څنګه چې تاسو څخه پرون یو ویلاګ کړو یقینا هغې کې به څه کمی وې ډېر خلکو چې کوم دی نو پوره معلومات ورته ورونه رسېدله او پرون موږ دغه ذکر وکړو چې ستاسو هغه ریکشن هغه کنځلې هغه ردې بدې هغه دړاکې دومره زیاتې شوې چې موږ مجبوره شو چې اوس په دې موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو یو زموږ ذهنونو ورته هم څه راځي او زما چې کوم کتونکي دي نو هغوی په اسانه جبه کې په یو چې کومه پروپیګانډا ده نو د پروپیګانډې به توړ کوو. موږ پرون د سیلاب زدګانو په پڼ باندې خبرې اترې کولې چې شهباز شریف د سیلاب زدګانو پڼ چې کوم دی نو هغه خړپ کړی دی او بیا وی 30,000 پونډ جرمانه ورکړله. نو ما ویل چې یاره په دې باندې مې لږ پوه کړم چې 30,000 پونډ جرمانه چې کومه ده خرچه چې کومه ده دا ورکړې شوې ده او که نه ده. کتونکو داسې وه چې ډیویډ روس نومې یو صحافي دی د برطانیې یو ډیلی میل یو اخبار دی په دغه ځای کې 2-3 اخبار دي څنګه چې ما پرون ذکر کړو چې کې یو ډیلی میل دی بل پکې ډیلی میلر دی. د دې اخبارونو په ساده ژبه کې دا چې دوی مرچ مسالې والا اخبارونه دي لکه دلته کې چې کوم هغه ضمیمه چاپ کېږي غرمه کې یو اخبار راشي یو سرخي وي وزیر اعظم کو ہٹا دیا خلک وایي چې وزیر اعظم کو کس طرح ہٹا دیا نو دا دغه شانتي اخبارونه دي او دوی دغه پیداګیر دی بس چا سره جوړ توړو کی. په 2018 کې چې کله شهباز شریف د پنجاب وزیر اعلی او د هغې حکومت ختم شو نو په 2019 کې دی ډیویډ روز صحافي چې کوم دی د یو سټوري چاپ کړله چې یاره د سیلاب زدګانو لپاره کوم فنډ راغلی دی هغه شهباز شریف د هغه حکومت چې کوم دی خړپ کړی دی یعنی دغه ټیم کې د پی ټي آی حکومت و د هغوی حکومت خو لاړو په کار چې په خپل حکومت کې پلاول جمع کړو خو هغه ټیم کې نو په 2019 کې دا سټوري راغله او په دې کې به دا وشو. په 2020 کې چې کوم دی نو شهباز شریف په دې باندې کیس جمع کړ. دې دوران کې 2.5 کاله تیر شو او 2.5 کاله کې دا ډیویډ روز صحافي چې کوم دی نو دا حاضر نه شو دوی په سټی راغستې وه دی به نه حاضرېده. اتفاق ته ګوره چې کله 2.5 کاله پس دغه کیس رووته نو د شهباز شریف وکیل چې کوم دی نو جج له ورغلی چې یاره جي 2.5 کاله م هغوی ته صبر وکړو نو 1 کال نه موږ ته صبر وکړو موږ له په سټی راکړه. خو سټی سره سره جج ته دا ویلي دي چې زما موکل چې کوم دی هغه خو اوس وزیر اعظم دی بس هغه د وزیر اعظمۍ خبره په جج باندې ډېره بده لګېدلې ده او ورته وی وزیر اعظم پکې لاسي شاوه پوري یې روغواړه دغه روغته 2.5 کاله چې کوم دی پس د دغه کیس دغه وشو چې څنګه ما ذکر وکړو چې په 2018 کې دغه حکومت ختم شو په 2019 کې چې کوم دی په ډیلی میل اخبار کې دغه سټوري راغله او هغوی وی چېرې د یو کې نه سیلاب زدګانو کمې پیسې راغلي دي هغې کې غبن شوی دی. دغه وخت چې کوم دی د پی ټي آی حکومت په 2022 مارچ په میاشت کې دغه جواب راغلی او کم صحافي چې په شهباز شریف باندې دغه دعوه کړې وه نو شهباز شریف ورته بیا دغه کیس یې په جمع کړه چې ماله د دې ثبوت راکړه او 2.5 کاله په هغه بیا سټی راغستی و هغه بیا نه حاضرېده او مختلف انې بانې یې کولې او دغه کیس د شهباز شریف په 2020 کې د جنورۍ په میاشت کې داخل کړو چې 2.5 کاله پس په 2022 د مارچ په میاشت کې چې کوم دی د دې جواب راغی. دغه دوران کې د شهباز شریف وکیل چې ورغلی نو هغه ورسره بیا جج چې کوم دی نو دغه خبرې اترې وکړئ چې یاره خو وزیر اعظم شوی دی نو هغه ورته چې نه نوره موقع وله د سره ورکومه نه او هغه دی چې کوم دی نو پوري چې کوم دی نو حاضر کړی شي بالکل ټایم نه ورکوم. نو دا 30,000 پونډ چې کوم دی دا جرمانه نه دا خرچه ده جج ورته د ویل چې په دې باندې دغه صحافي چې کومه ده خرچه راغلی ده او دا پیسې هم دله ورکوي. نو اوس به دې کې شهباز شریف چې کوم دی نو جواب لیکي بیا به هغه جواب باندې جره کېږي باس به کېږي نو دا به ډېر وخت اخلي خو بعض چا خبره وي بعض لونډې لپاړې
الونډه لپاړو چې کوم دی نو به دې لپاره یو داسې دغه وکړه چې یو جرمانه شو. جرمانه نه، دا خرچه ده. ها، دا د هغه صحافي چې په دې کیس باندې کومه خرچه راغلې ده چې څونه پیجونه هغه تیار کړي دي، د هغه چې کوم دی څومره وخت سر شوی دی، نو جج ورته دا ویلي دي چې دا جرمانه به ورکړې نه ده. خو دا به چې په 30,000 پونډ چې کومې غوښتې شوي دي، نو حقیقت دا چې 2.5 کاله کې هغه سټی وه، خو بدقسمته خو دي میا خاندان دا حقیقت کې بدقسمت دی. پاکستان کې هم چې کوم دی ججانې ورله بریک پې نه نیسي او وخت وله نه ورکوي، او دغه شانتې په بهر ملک کې هم چې کوم دی نو دغه جج پې خدای راوسته چې هغه بس ورته وایي چې سره وله ټایم نه ورکومه، او بیا وایي چې یاره دله دغه پیسې ورکړي. نو دا به ډېر کافي وخت اخلي، او دا به واقعي 28 نومبر 2023 کې به دا فیصله کېږي. نو چې کله دې کې لا کال نیم شته، چې کله فیصله وشي د فیصلې نه پس به پته لګي چې غل څوک دی ساز څوک دی. قبل از وخت په یو سړي باندې د سیلاب زدګانو دا کم تور چې لګي چې د سیلاب زدګانو پیسې وخلي، نو دې کې تر دې وخته پورې څه حقیقت نشته، لا پته نه لګي، او دا هغه ټیم کې ثابتېږي چې دا صحیح ده او که نه ده. څنګه چې ما ذکر کو چې دا ډیلی میل او ډیلی میلر کم اخبار دی، دې ته موږ په صحافتي ژبه کې یعنې په پښتو کې چې کوم دی که نه ورته څه وایي مرچ مسالو والا اخبار. دا د هغوی کار دی. دلته پاکستان کې ښه تکړه صحافیان دي، دا سټورۍ هغوی نه شي ویستی، خو دې مرچ مسالو والا ته نه داسې رنګونه یې ورکړل چې شهباز شریف مجبوره شو چې دعوه یې پرې وکړله. دعوه دوی کړې ده. نو او دوی صرف دغه اخبارونه چې کوم دي دوی صرف په پرنټ باندې خبرونه چلی، بیک او دنن او دا پکې نه وي. د اخبارونو دا مې یو دغه چې دوی کم خبرونه چلی، تاسو ګورئ دا باقاعده ګوګل ته لږ لاړ شئ سرچ کړئ، نو دا ټول ډیټیل به چې کوم دی نو تاسو ته راځي. او دې ته وایي ټیبلایټ اخبار، موږ ورته مرچ مسالې والا اخبار وایو، په صحافتي ژبه کې ورته ټیبلایټ اخبار وایي. نو دا څه کمې پکې راغلي او تاریخونه پکې نو چې 2.5 کاله دغه صحافي ته انتظار وشو، او بیا شهباز شریف ته چې کوم دی څه وخت ورنه شو. د دې 30,000 پونډ خبره مې کوله چې دا خرچه ده، دا خرچه بدله ورکړي، ده پې خرچه راغلې ده. دا چې اوس د 23 نومبر 2022 کې اوس په دې باندې دعوه چې کومه ده جواب به ورکوي، نو هغه جواب باندې بیا جره کېږي. نو هغوی د شهباز شریف وکیل ته سټی غسته، نو په هغه سټی باندې چې کوم دی نو جج دغه نه کو، چونکې اوس په دغه تاریخ کېږي، او په دغه تاریخ کې به جواب ورکړي. د هغې نه پس چې کوم دی باز پوه شي، د باز نه پس په یو کال پس په دا دې کې لا ډېر تاریخونه دي، دا لا فیصله شوي نه دي، نو هغه پیسې الله نه دي میلاو. دغه کتونکو څو خبرې هم کولې، انشاءالله بل پروګرام کې به په ډیلیتون ټرانسمیشن هم خبرې ترې کوو. کم 10 ارب روپۍ چې کوم عمران خان صاحب ته راجمع شوي دي، دغه باندې هم خبرې کوو. BRT باندې چې شهباز شریف په ملتان کې، په اسلام آباد کې، په لاهور کې په 90 کروڑ باندې 3 BRT جوړ کړي، او زموږ په پېښور کې چې کومه BRT جوړه شوې ده نو دا په 1 ارب او قریبا 20 کروڑ باندې دغه جوړه شوې ده. نو په دې باندې هم خبرې ترې کوو. دغه شانتې چې د دوی کم د ایماندارو په دې حکومت کې چې کم دی په دومره پیسې لګېدلې دي، او دې سره سره کتونکو باس ډېر دی. خو ذکر وکړو دلته کې د های کورټ د جج چې کوم دی 15 لکه تنخواه، کال کې ټول خاندان چې کوم دی بهر مل ټور ورکول، ټول مراغات، گاډي، تیل، بنگلا. دغه شانتې د سپریم کورټ د جج چې کوم دی 25 لک روپۍ تنخواه په پاکستان کې هغوی اخلي، او کور، گاډي، ټول سهولت چې کوم دی، او د خاندان د بار ملک دوره. نو دا ټولې فیصلې دلته کېدی شي. یقینا دا ښه مراغات دي، د چا په خبرو کې راتګ نه دي پکار، چې څوک هم غل دی پکار چې د هغه په ضد باندې پوري کاروی وشي، وخت ورنه کړی شي، لاډ لاتې جوړ نه کړی شي، او چې څوک دا دروغو پروپیګنډې کوي چې پوري نن سبا بس په پاکستان کې دغه به درخواست ورکا په سبا ضمانت خیران بشي، نه جیل نه سزا نه څه بل څه باروبار چې کوم دی دا غټ خلکه د هغوی دپاره بیل قانون دی، او د غریب دپاره بیل قانون دی. امید ساتم چې په دې به پیښې وي. انشاءالله مزید به په بل پروګرام کې چې کوم دی نورې خبرې ترې کړو. ډېره مننه، خوشحاله.